دا نوی علماء کرام چې کوم فاضلان شو هغوی د احادیثو طالبان د هغې خواهش دی چې حضرت حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه موږ ته د حدیثو د سند اجازت راکړي. نو زه حضرت ته درخواست کوم چې تاسو دې حضرت ته سند اجازت ورکړئ. د هغې نه وروسته بختاج حافظ صاحب د میلمنو شکریه ادا کړي او د هغې نه وروسته به د حضرت صاحب دعا وایي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې دا د یوازې دا فاضلان چې اوس شو دا نه چې نور کوم علما او هغو سند فراغت هغو سره وي نو هغې ټولو ته زه اجازت ورکوم، خو په یو شرط دا دی چې دی به د اهل سنت والجماعت په صحیح طریقې روان وي او د علماو دیوبند د هغو په اقتدا باندې به روان وي. نورې فرقې کې به نه وي چې غیر مقلد دي یا وهابیت والا دي یا نورې، نو هغه به نه وي. دغو ته زما اجازت نشته. زما الحمدلله درې سند دي، درې نسبته. یو د مولانا ادریس خان دهلوي رحمت الله علیه هغه رسېدلی دی شاه ولی الله صاحب ته د ټولو سند رسي. د څومره د علماء دیوبند چې دي د هغې نه شروع شوي بیا د نه پورته بیا یو شانتي سند وي. نو دا په شپږو درجو کې رسېدلی دی. شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه چې د شاه ولی الله صاحب مشر زوی او د هغه نه بیا وروسته دا علما په خطه دا سلسله شروع شوې نسبت. او دویم هغه د مولانا محمد رسول خان صاحب رحمت الله علیه د هغه سند دی، نو هغه ډېر هغه زیات عالی دی. او هغه د شیخ الهند صاحب ډایرکټ د شیخ الهند صاحب شاګرد دی. نو دا په پنځو سلسلو کې دا شاه عبدالعزیز صاحب ته رسېدلی دی. دریم سند زما هغه ډېر زیات نږدې دی، هغه په دریو درجو کې دی دا رسېدلی دی. حافظ عبید الله صاحب هغه زمونږ د حدیثو استادو په دوره کې، او د هغه سند بیا ډېر یو بعید دی یو قریب دی. نو د هغه سند د ده استاد مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه استاد فضل الرحمن گنج مراد آبادی صاحب د زما کیند د ډېر زیات عمر دی. فضل الرحمن گنج مراد آبادی صاحب دی بیا ډایرکټ د شاه عبدالعزیز صاحب شاګرد دی. نو زما دا په دریو درجو کې بس رسېدلی دی هغې ځای ته. دا ډېر لوی عالي سند دی، د دې نه بل لوی عالي سند نشته. په دې صوبه سرحد کې یو د تاڼې بابا جي دی مولانا عبدالرحمن صاحب چې د هغه هم هلته کې دوره کړو. ګنې دا ډېر لوی سند دی. دا زمونږ د ستاسو د نیکه مولانا عبدالحق رحمت الله علیه هغه او زمونږ استاد دا دواړه همدرسي وو. بیا دی هم د مولانا محمد رسول خان صاحب شاګردو دا صدرا چغمنی دا کتابونه دلته ویلو. او دی د حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شاګرد دی، او حسین احمد مدنی او زمونږ مولانا محمد رسول خان صاحب دا دواړه همدرسي دا د شیخ الهند صاحب شاګردانو. نو دا ډېر لرې تللی دا سند. نو دا تاسو دا خوش قسمتي وه چې دا تاسو دا موقع وواله حاجي چې کوم علما دي خو دا شرط پکې دی. ما ورته اوس ووایي چې زمونږ د اکابرینو په عقیده به روان به وي، عقیده به دا وي. او دویم دا چې ما د کراچۍ نه هم ما پسې علماو ډېر دا کړی دی. هغه مخکې کار لیدل کې په تبلیغ کې د سلیم الله خان صاحب
دا زما خویندې زوی و که نه هغه راغلی او تبلیغ کې دی دغه کې بیا یې تپوس کړی بیا راغلی و ما نه هغه له هم اجازت ورکړی دی او نو د دې وجې نه ډېر لرې نه علما درخواست کوي خو زه داسې ځکه نه کوم چې زه اول دا ویم چې دا کوم عقیده دا څنګه دی نو په دې وجه باندې بله دویمه خبره ده چې کتابونه به یې ټول ویني او سند به یې حاصل کړي داسې نیمګړې دغه نه کېږي نو دا شروط پکې دي باقي اوس دله اجازت درکو بیا زمونږ د په 16 تاریخ باندې به شروع کړي تفسیر 28 جنوري باندې به زمونږ تفسیر د شروع کړي هر کال یې مونږ کوو دا 18 کار دی نو دا بیا د روژې نه یو څو ورځې مخکې بیا روژه ولانه وي چې بیا به دا ختمیږي نوم او دونه وخت واغسته دو بم راځي ان شاء الله العزیز او زمونږ خواجه عبدالمجید صدیقی صاحب به راځي دا زمونږ د پیر صاحب د عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه د هغه برخوردار دی د ښه علم کړی دی او بیا مفتی صاحب ته هغه بدلته کې حقانیت ته ډېر زیات راته مولانا عبدالمالک صدیقی صاحب زمونږ مردان ته به راغی یو میاشت به یې تېروله مولانا موږ طالبانو مولانا عبدالحق صاحب به هم وله راته مولانا محمد احمد صاحب هم راته دا لوی لوی جید علما چې مشران دي دا به راتله هغه ده او موږ ته هم بیعت کړو هغه وخت کې بیا مې وروستو چې هغه وفات شو د عبدالمجید صاحب نه مې هم بیعت کړی ځکه چې دی د حقانیه کې د ټول مفتی صاحب ته مفتی فرید رحمت الله علیه ته دی هغه پرېښی هغه په ټول علوم مو کړو بیا ورته اخري کې د طریقت ټولې لارې وښولې هغه خو دغه او بیا یې وله دستار د طریقت دستار مو ورته نو د هغه نه ما بیا وروستو بیا د هغه نه بیعت وکړو ما د هغه خلافت را کړی دی هغه نو دغه سلسله د زمونږ د ټولو د علماو دیوبند مخکې چې دی نو حاجی امداد الله مهاجر مکیو چې زمونږ رحمت الله علیه چې زمونږ د اکابرینو هغه بیعت کړو بیا وروستو به دی به راته دی به په ټولو مدارسو باندې د علما ټول د چې خلفا څومره دي نو هغه علما دي ټول علما دي نو لہذا دا ډېر عالی سند دی او د دې به قدر کوئ باقي که بیا د چا سند ضرورت نو په دغه تاریخ باندې به موږ علما به هم راځي او دغه تاریخ باندې بیا تاسو بیا خپل پته دا ناظم سیدا زما برخوردار دی دله به تاسو خپل پوره پته ورکړئ بیا به تاسو ته چې کوم دی اطلاع وکړي بیا به هلته کې د سارې فضیلت هم وکړو او دغه به هم وکړو دا سند به دله هم درکړم باید دا انشاءالله دعا وکړئ دا ما تاسو له اجازت درکړې ده الله دې تاسو مبارک کړي او الله تعالی دې تاسو کوم نوي علما چې دا ذمہواري د دوی په سر راغلې ده الله دې دا ذمہواري د دوی دا په صحیح طریقې سره ادا کړي